نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين صدق الله العظيم. دا سورة الانعام وبسپاره دا او دریم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې کې فرمایي ومن ازلم او سو زیات ظالم دی ممن افترا دا هغه چانه چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبا په الله باندې درو تړي او کذب بآیاته یا درو غړي آیاتونه د الله پاک انه لا يفلح الظالمون بشکا چې فلاح تنرسی ظالمان خلق. الله سبحانه وتعالی یعنی کافر ته ظالم ویلی دی ولی چې دې په خپل ځان باندې ظلم کوي. دا الله سبحانه وتعالی د خدای نه انکار کول، داغه د رسول نه انکار کول، داغه د کتاب نه انکار کول، د قیامت د ورځې نه انکار کول، یعنی دې په خپل باندې ځان باندې داسې ظلم کوي چې دې د جهنم مستحق شي. نو دا ظلم په د باندې چاو په خپل ځان. نو الله پاک فرمایي چې فلاح ته نه رسي ولی چې دای دا کم کارونه چې کوي کم یعنی موږ تاسو ګورو مثال کافران چې دي د ځان خپل کیسې میسي جوړې کړې اندوانو ته وګورئ، سیکانو ته وګورئ، عیسایانو ته وګورئ، يهوديانو ته وګورئ، یا لا مذهب خلک چې کوم دي نو ټول د ځان نه خبره جوړه کړې ده. او خاص طور مذهبي کتابونو والا یعنی اهل کتاب چې ورته وي نو ای خدا خبره کوي چې دا الله پاک داسې ویلي دي یا موږ ته پیغمبر داسې ویلي دي. دې تردید الله پاک کو چې یو پیغمبر هم چاته غلطه خبره نشي کولای او نه غلطه لار خول شي. لہذا دای دا درو جوړي په الله باندې چې یعنی مطلب دای داسې خبره کوي چې دا موږ ته پیغمبر ویلي دي، دا موږ ته غپلان کې زبرګ ویلي دي، یا ما خوب کړی دي. دا به نه چې ګوره ما خوب د ځان جوړول دا ګوره ډیره سخته ګناه ده. او تر دې پورې ما دا اوریدلي مفسرین او حضراتونه چې چا د ځان یو خوب جوړ کو کنه او هغه خلکو ته بیان کو نو هغه په هغه بیا لاګو کیږي، هغه په هغه باندې بیا ریشاب شي. نو د ځان نه داسې خوبونه جوړول، د ځان نه خبرې جوړول، د ځان نه په دین کې نوې خبرې او مذهب جوړول او الله طرف ته داغي او داغه پیغمبر طرف ته نیکانو خلقو طرف ته داغي دغه کول نو بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا ټول ظالمان دي. الله پاک کوئی دی په الله باندې داغه پر رسول باندې دا پني کو خلقو باندې درو جوړي چې دا خبرې کوي. و یوم نحشرهم جميعا او پاک ورځ باندې چې راجم کومګه دی ټول لپیوځه ثم نقول بیا بو وایو مونږه دیتا للذین کسانوا اشرکوا چې چا شرک کړی الله سبحانه وتعالی سره اين شرکاؤکم کوم ځای کې دي تاسو هغه شریکان چې تاسو په دنیا کې وی چې دا الله سره په خدای کې شریک دي، لہذا دوی به زموږ مدد کوي، دوی مو نصرت کوي، دا د بارانونو خدای دی، دا د بچو ورکولو خدای دی، او دا چې کوم دینو یعنی د دانی جوړولو، دا د تبې جوړولو، دا د بادونو وستو مختلف تاسو کتلی په مسلمانانو کې ډېر عقاید داسې جوړ شوي دي چې الله ولیانو طرف ته دې دغه کوي. یعنی چې څنګه هندوان او کافران یا د مکی کافرانو بداوي چې دا بود د دې کار کوي، دا بود د دې کار کوي، نو مسلمانانو هغه خبره اختیار کوي دا بابا چې کوم دی نو دا دې بابا لري، دا دې بابا لري، دا دې بابا لري. یعنی د الله سبحانه و تعالی د ذات نه توجه د هټاولو لپاره شیطان دا خبره جوړي کی. د دې لپاره الله په فرمایي
چې په هغه ورځ باندې چې راجمع کوو موږ دوی ټول په یو ځای باندې او بیا به ووایو دوی ته او تپوس مو کړو دوی نه للذین اشرکوا دا کسان نه چې شرک کړی دی الله سره یعنی الله سره نور کسان شریکان کړي د خدای په خدای کې اين شرکاؤکم کوم ځای دی هغه شریکان ستاسو چې ستاسو مدد وکړي ستاسو هغه مدد له راشي کړي ستاسو هیڅ زموږ مدد کوي الذين كنتم تزعمون هغه چې تاسو به الله سره شریکان ګڼل یعنی د خدای درجه مو ورکړې وه نو لہذا کوم ځای کې دی هغه ثم لم تكن فطرتهم نو نبوي بیا دی سفریب یعنی نبوي د دی د پاره یعنی سفریب چې دی سفریب کې دغه تاسو دوکه مو کو چلای دلته دنیا کې خو سړی تیتر بیتر شي کنه د پولیس نه مو تختی عدالت نه مو تختی د بعض وخت کې قیدیان چې کوم دي داسې قیدیان دي چې هغه سچلو کې اوزان چې کوم دي د جیل نه آزاد کی لیکن التکی بیا دا کیسه دي شي کوله اس فریب باندې چلیږي الا ان قالوا مگر دا چې او بوایي والله ربنا قسم دې د الله چې زمونږ رب دې ما كنا مشرکین موږ خو شرک نو کړی موږ خو یا الله اوسم که تاسو دې نه دا تاسو کوي نو دې سوي مړه موږ خو الله سره کوم ځای شریک کړی دي خو صرف دا وایو چې دا د الله ولیان دي د الله دوستان دي الله ته به موږ رسي نو دغه د مشرکینو دغه مو چې یو خدای خو یې ګڼلو کله چې په پای باندې غټ عذاب راغو سیله طوفان و پر راغو یو په سمندر کې په کشته کې په موجونو کې گیر شو نو بیا به څه چل کولو بیا به وی اې د زمکو اسمانونو خدایا نو الله پاک خپل فرمایي وي چې دا هغه وخت بیا ماته چغي وخی او چې کله زه د بچ کې بداغینا او کله دې په خوشکې باندې قدم کیږي نو بیا خپل بوتانو ته आवाजونه شروع کی نو دلته کې الله پاک فرمایي چې دایو بیا وایي چې الله مونږ خو شرک نه بولو مونږ داستا دوستان غړلی و مونږ وی چې دای زمونږ سفارش وکړي الله نو الله ورته چې کوم دی هغه سفارشان سره وري کنه کوم ځای دی تاسو مدد وکړي انظر نو دلته کې الله پاک فرمایي چې وګوره کیف کذبوا څنګه دروغ وی دی علی انفسهم په خپل ځانونو باندې یعنی دای چې کوم خبره په دنیا کې کولم د اغه دلته کې انکاری شو د اغینا وضل عنهم او گمراه شو او رخص د دینا ما كانوا يفترون اغه سيزونه چې کوم دی الله سره یعنی معبودان جوړ کړیو الله سره شریکان چې کوم سيزونه جوړ کړیو هغه ټول د دینا به رخص شو هغه دی بیا نه مومي زه ته په نظر باندې نه بوت پرستو ته بوت راځي او چې چا د الله نه ما سیوا په بل چا باندې یقین ساتري هغه ټول به دینه وکشي په ورځ د قیامت به بیا هغه دی سره ني الله سبحانه وتعالى فرمایي ومنهم او بعض الذين داسي دي من يستمعوا چې هغه خو اوري الیکا ستا خبره یعنی تاسو وګ اخی وی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وجعلنا على قلوبهم او بیا د مخکنه پزله کې دا خبره چولې وي په خپل زړونو کې اکنتن یعنی دې په زړونو کې پرده وي دې مخکې چې څوره دا خبره ووري چې دا دې سوې نو چې بیا ووري خبره او بیا ته انکار کوي او په ځکه کې تصدیق مو شي چې دا خو دې سمې خبره کوي لیکن د شیطان په خبرو کې راشي چې مړه بس پرېږي را یاد داسې نه غلطي او بیا به چرته غلط شو نو لہذا بس د دې لپاره دوی فرمایي چې دوی د مخ کې په ځکه دا عهد کړی وي چې را ایمان په نه وروړي خاصه خبره ووري تورګه چې دې سوي نو دې په موږ اي يفقهوا او دوی یعنی د پویدو لپاره دا غوږ نه کیدي چې دوی د دې نه سمج واخلي او بوجته واخلي او عمل په نیت باندې ووري بلکې صرف د علم زیاتولو علم مطلب دا چې معلومات زیاتول علم ګوره هغه معلوماتو ته علم ویل شي چې پای باندې سره عمل وکړي لکه قرآن علم دی حاصل کو په دې باندې عمل کې دا خو علم شو که چې دا صرف حاصل کو او عمل په نه کې دا معلومات شو د دې قرآن نه بیا دا معلومات جوړ شو ولی چې تاسو صرف معلومات حاصل کو عمل په نه کې نو بس دا خو بس تش معلومات د حاصل شو خو عمل چې په نشته نو دا علم نه دی
عالم به عمل کون کی وي که کوم عالم عمل کون کی نه وي نو هغه عالم په صحیح معنی کې نه دی د دې لپاره عمل ډیر ضروری دی الله سبحانه وتعالى فرمایي بیا الله پاک فرمایي چې دوی خدا وخت ته تحذير لپاره یې چې یعنی مطلب دا منلو په چې عقل فکر ته واخلي او به مني وفي اذانهم وقرا دوی په زړونو کې پردي دي او دوی په غوګونو کې کڼواله لري ځکه کڼواله دي ته ویلي چې اوري خاص دا کوي خدا اکنه الله پاک چې لفظ فرمایلی دی نو دا هغه ځلواله دی چې یعنی دوی دا خبره د یقین په تور باندې نه اوري وخو یریدا خو عمل پې نه کوي نو لہذا دلته کې الله پاک فرمایي چې دوی په ځلواله دی یعنی دوی د منلو په نیت باندې دا نه اوري و ان يروا او که چېرې ته ووینې د دوی دا حالت نو کل آیت نو ټول نشانی ته یې دوی ته اوښې وایي که چېرې ته دوی ته اوښې هر قسم نښې نشانې یعنی معجزې وله راوړي او موسی علیه السلام معجزه راوړه فرعون والا ته نو هغوی وایي چې دا سحر او جادو دی عیسی علیه السلام کوم باذن الله وی او مړ ژوندې شو هغوی وایي دا جادوګر دی نو که ته دی لم راوړې د دی به هم داسې خبره کوي لهذا دا ته مو وایې چې ګینیار دی سوی چې یاره مونږ ته دا وپېښ کوه هغه پېښ کا نو لهذا اعلان کې بیا وکړي د الله حجت قایم شي او هغه قوم بیا خدای پاک نه معاف کوي چې څوک یعنی معجزه وویني او انکار ترې وکړي څنګه سمودیانو چې د اوښې دغه وغوښتو د الله پیغمبر ته یې وایي چې یاره د غر نه اوښه پیدا شي د کاڼي نه اوښه راوځي او هغه بیا دې ټول کلي له پی ورکوي او هغه لنګه شي او هغه بیا بچی وي ورسره او دا ټول سخت شرایط یې کېښود که دې مونږ ایمان راوړو نه هغه ورته یې ګوره ویرېږئ د خدای نه داسې مه کوئ هغوی ورته چې دا نه بس زمونږ به تسلي وشي چې دی وکړه بیا ولاړو هغه الله ته منت زاري وکړه 2 رکعاته نفل یې وکړو الله ته یې وژړل یا الله ته دی ته دا وښیه بس غر ته یې مخامخ کېنولي او کاڼه وچاودو هغې نه اوښه راووته او بیا داسې سایډ ته لاړه او هغه چې کوم دی لنګه شو او هغه چې کوم دی بچي او بیا ټول کلي له به پی ورکول خو د هغې شرایط هم ډېر سخت دي نو هغه شرایطو باندې بیا هغې پوره نه شو بیا نو لږ غوندې خلک مسلمانان شو ډېر خلک کفار پاتې شو او بیا هغې مړه کړه لهذا هغه چې مړه کړه هغه بچی بیا لاړو په هغه ځای کې ننوتو او الله په هغوی باندې قهر غضب راوستو په 3 ورځو کې دنه دنه ټول مړه شو په لومبۍ ورځ باندې مخونه تک تور شو په بله ورځ باندې چې کوم دی نو تک زیړ شو په لومبۍ ورځ تک زیړ شو په بله ورځ تور شو په بله ورځ تک سره شو بس وروڼه یې وچاوده او بس ټول په ځای پړه مخې پرېوته او راوغورځېدل دلته کې الله پاک فرمایي چې که دوی ته هر قسم معجزې وښیې لا یؤمنو بها نو دوی ایمان نه وړي حتی اذا جاؤوکه تر دې پورې چې دوی راځي تا ته یجادلونک نو تا سره به جګړه کوي یقول الذین کفروا او وایي دا کافران ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا خبرې مګر دا خو د مخکینو خلکو یو کهانیانې دي او دا کیسې دي کیسې ته مونږ ته اورئ چې پلانکي قوم باندې عذاب راغلی او هغوی داسې کار کړی لکه اوس چې مونږ راوړه غوندې واقعه د سمودیانو د پیش کا که نه نو داسې به چې رسول الله سلام ورته قرآن واورولو وایي دا خو سړی خبرې دي بس دا خو ټولې مونږ اورېدلې دي بس دې کې څه خبره ده لهذا نو عبرت یې ترې اخېستو که نه وهم ینهون عنها او الله په فرمایي چې دی خو منع کوونکي دي د دې خبرې نه د دې اسلام نه وینأون عنها او تښتي هم دي په خپله هم دې تښتي د دې اسلام نه د مسلمانېدو نه او نور خلک هلکه ګورې نږدې نه شي پیغمبر علیه السلام ته محمد صلی الله علیه وسلم خو ساحر دی په دې خوله کې سم جادو دی بس ګورې بیا به ترې روغ را نه شي بس بیا به یې بتپرستي پرېښي د پلار نیکه هغه دین به دې پرېښي بې دینه به دي که ای به ورته دې هغه به ای به مسلمانانو ته بې دینه وي اوس به دې بې دینه کړي هغه سره مه کښېنه او هغه خو بس داسې په خوله کې خو یې داسې ښکلی اثر دی او چې بس ګوره سم جادوګر دی نو دلته کې الله پاک فرمایي چې په خپله هم تښتي او خلک هم منې کوي د دې نه اوس الله پاک فرمایي وان یهلکونا او که چېرې
دی هلاک شوی الا انفسهم وما يشعرون مگر خپل ځانونه دی په خپل هلاکي وما يشعرون خو دی ته پته نه لګي دی خپل په خپل هلاکت طرف ته روان دي په دې انکار سره چې دی دا خلک هم منې کوي په خپل هم منې کېږي نو دی هلاکت طرف ته روان دي ولو ترى او که چېرې اگر که چېرې وی لیدلی کاش چې دی لیدلی وي اذ اوقفو چې کله به دی ودرولی شي علی النار د هغه اور په غاړه باندې یعنی د جهنم په کناره باندې به ودرولی شي بیا په ورځ د قیامت باندې او ورته به وګورئ ورته دا روان دی یو حدیث مبارک به نن لوستو حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان مړ شي نو دې قبر کې چې کله کېښودی شي او د پسې څنګه تابع کېښودی شي یا خښتې په لحد کې ورپسې کېښودی شي بس وی لا خلک پې تللي دي چې دی له بیا دوه فرشتې راغلي وي او دی نه دا سوال کوي چې ستاسو رب څوک دی نو که چېرې هغه وایي چې ربي الله مسلمان مړ شوي وي نیکعمله مړ شوي وي منځګزار وي جومات سره تعلقي او بیا دا وایي چې ستا پیغمبر څوک دی هغه وایي چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم او بیا وایي چې یاره ستا دین سره نو دین یې الاسلام وایي چې زما دین خو اسلام دی نو وایي ده ته وایي چې بس وګوره دغه جنت دا باغیچه ده دې ته به ستځې او دلته ښه په قلار وده شه د جنت نه بستره را شي دلته کړکۍ کولو شي او دې په هغې کې دغه شي او وایي چې کوم کافر یا ډېر سخت ګناهګار چې په ظلمونو کې وخت تېر کړي یا دی مړ شي نو وایي دی چې کله فرشتې والا را شي نو وایي ده ته وایي چې رب دې څوک دی وایي دی لا 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 ما ته هېڅ پته نشته های های افسوس وایي دی داسې وي لکه څه چې رک شوي وي لہذا بیا به چې که نور ته چې ستا پیغمبر څوک دی دی به دغه جواب ورکوي چې ما ته خو هېڅ پته نشته او بیا دغه شانتې وایي به چې دین وایي دین ورته ما ته هېڅ پته نشته نو بیا به وایي دی وله یو ګروز را خلاص کړي چې وایي دی به څو لاسه په دغه کې لاړ شي او دا قبر پرې راتنګ شي او بیا به قبر پرې راتنګ شي بیا بار شي او بیا به د جهنم دروازه ده ته کولو شي او د جهنم هغه مکمل ټکانه هم دته وښولی شي دلته کې الله سبحانه وتعالی قیامت د ذکر فرمایي چې کله دی د جهنم په غاړه باندې ودرولی شي علی النار فقالو نو دی به یې کاش یا لیتنا یې کاش چې نردو مونږ واپس شي ولا نکذبو او نمو دروغ ګڼلې وي بآیات ربنا دغه آیاتونه د الله سبحانه وتعالی ونکونا من المؤمنین او مونږ بیا الله پاک راله ژوند راکړي او مونږ لاړ شو دنیا ته او مونږ بیا شو د مؤمنانو نه کاش چې الله مونږ ته داسې یو موقع ته بیا راکړي نو بل بدا لهم بلکې را به شي دی ته مخې ته ما کانو یخفونه هغه حقیقت چې کوم دی پټولو یعنی کوم خبرې چې دی پټولې من قبل د دې نه مخکې ولو او اگر که ردو دی واپس اولیږلی شي لعادو نو بیا به دی هماغه حرکتونه کوي اوس مونږ تاسو ته یاده ده د الله پاک هغه وعده چې مونږ نه اخیستې ده الله سبحانه وتعالی زمونږ او ستاسو نه یو وعده اخیستې ده په عالم ارواح کې الست بربکم آیا زه ستاسو رب یم قالو بلا ټول روحونو ویلي دي کافرانو روحونو هم دا ویلي دي چې بلکل مونږ یعنې ته زمونږ رب یې ته زمونږ رب یې نو الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو دلته کې وفرمایل که چېرې مونږ دی دوباره ولیږو ولو ردو د مونږ دوباره ولیږو لعادو نو دی به بیا هم هغه شانتې عملونه کوي دا د سپي لکۍ دا نه یېږي دی به بیا خپلې منمانۍ کوي بیا به د دی نه دغه خبرې ایرې وي د دې ځای هغه خبرې به ترې ایرې وي لهذا لما نهوا عنه د کوم څیز نه چې دی منې کړي شوي دي وانهم لکاذبون او دی یقینا ډېر سخت دروغجن دي دا دروغ وایي اوس هم دی دروغ وایي لهذا الله پاک دا موقع خو بیا چاله ورکوي نه د مرګ نه پس بیا ژوندي کېدل شته نه مونږ ورته شکر دی چې راغله دنیا ته ادم علیه السلام نه راوالې تر اوسه پورې څوک مړه شوي دي بیا واپس خو نه دي راغلي یو عیسی علیه السلام هغه خدای پاک ژوندی خېجولی دی او هغه به بیا راځي هغه خو ژوندی دی وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا وقالو او وایي دی ان هي
نه دا دنیا الا حیاتنا الدنیا مگر دا خو دنیاوی زندگی دا وما نحن بمبعوثین او نه یو مونږه یعنی بیا به ژوندي کوونکي یعنی بیا مونږه ژوندي کېدی نشو. داسې وخت به ملا راځي چې یو کافر راغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې ودرېدو او یو زوړ غونټې هډوکي د قبر نه چرته راغشتې و داسې په دې قبرونو کې اکثر دا هډوکي بډوکي پراته هغه هډوکي داسې راوایسته رسول الله سلام ته داسې په لاس کې ورې جوړو او ورته وایي چې دا هډوکي به خدای پاک بیا ژوندي کوي وګوره ورته یعنی یقین نو دی پوری وفرمایل. دلته کې الله پاک وفرمایل چې وما نحن بمبعوثین دی بداوی چې موږ هرگز بیا دوباره ژوندي نشو. ها ولو ترى او کاش چې تی ویني اذ اوقفوا چې کله دی ادریږي علی ربهم یعنی د خپل رب مختا قال نو هغه تاسو کې الیس هذا بالحق آیا نو دا خبرې چې موږ تاسو ته په قرآن کې کړې وي او زموږ پیغمبر تاسو ته دا خبرې کړې وي چې دا ورځ به راځي نو دا اوس حق ده که نه ده دا ورځ راغله که رانغله تاسو ما ځان ته ودرولئ که ومې نه درولئ الله پاک ورته وفرمایي الیس هذا الحق دا ورځ ده که نه چې ما تاسو ته یادوله او تاسو وایي چې دا به څنګه کېږي اوس یې وګورئ دا راغی که رانغله نو الله پاک وفرمایي قالو نو دی به ووایي بلا بالکل دا خو حق او سچ او رب دا او زمونږ رب چې نو دا رښتیا ویلي دي. قال نو بیا الله ورته فرمایي فذوقوا اسکئ العذاب دغه عذاب لرا بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو د دې ورځې نه انکار کړو زمانه مو انکار کړو او د دې ورځې نه مو انکار کړو زم یم او ما دا ورځ په تاسو باندې راوستو مسلط می کړ باندې او اوس خپل انجام ته وګورئ دا د جهنم دې ته تاسو روان یې. نو الله سبحانه وتعالی به دې مخ ته دا ټول خبر راوړي خو الله به تو فرمایي چې تاسو اوس دې خپل کفر او شرک چې کوم یې نو تاسو په دې کې وای نو لہذا تاسو به دې ته داخليږي. الله پاک دې موږ ټول د کفر او شرک نه پامانو ساتي او عقیده مو په الله او پر رسول په کتاب دا باندې په دین د اسلام باندې او په آخرت باندې مضبوطه کی. مونږ سره یا الله رحم کرم والا معاملو کې زمونږ د ناس ته خپل درجه قبول او منظور کې په دې کې زمونږ نه څه کمې زیاتې شي په معنا او مفهوم کې یا الله معافیت وکړي. مونږ نه کارونه والے چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کې څومره قرضداران دي قرضون نه اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات دي الله تعالی معلوم دي خپل غیبی خزانه وته پوره کې د حق والو د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې وتر باندې کې په اخر کې و یا الله د عظیم شان کلمه نصیب چې لا اله الا الله محمد